تاسو کې د سیک نه چې تاسو کې ځان ته مسلمان نه وي ځان ته سیک وي او د خپل تور طریقې دی په هغې باندې څه دی روان دی د ده نه چې تاسو کې د ده اواز واورئ نو دی وایي زه د دې مسلمانانو نه ښه مسلمان یم صحیح شوله که نه او جامع د مسلمان ده خطرناک په دې باندې دی ښه د یهودي د عیسايي د سیک د مجوسي نه موږ او تاسو ته اسلام ته دومره خطره نشته ښکاره دشمن دی زه یې پیژنم دا زما په جامه کې په ما حمله کوي زما په جامه کې څه کوي په ما باندې حمله کوي پټکي ته وګورئ ګیرې ته وګورئ د مجلسونه چې وګورئ د نارې تکبیر او د الله اکبر اوازونه پکې وګورئ د شیرواني وګورئ د امسا وګورئ دا د مسلمان دپاره چې کوم 1 نمبر خطرناکه فتنه ده او قسم دی نن سبا ینګ جنریشن سره موبایل په لاس کې د هلکانو سره دی د جینکو سره دی صحیح شوله علم د چا نشته څوک یې نه پیژني نو که څوک یې نه پیژني نو هغې لازم وپیژني شاید چې ډېر خلک بیا پیژني نو د الله خاطر وکړئ د خپل ینګ جنریشن د دې فتنې نه بچ کوئ دا پیغام ورسوئ دی خلکو ته دا لګیا دی دا په میډیا باندې خپل محنت کوي ګورې ما ته بعضې ملګرو دا تصویران راولېږل چې په ټیک ټاک کې خپل اکاونټونه دي دا خطرناکه فتنه ده جي دا خطرناکه فتنه ده دې نه خپل نسلونه بچ کوي دا په ګوړه کې زهر ورکوي جي دا په ګوړه کې زهر ورکوي دا د ابي زمزم په بوتل کې شراب ورکوي د ده نه ځان خبر کوي د ده په جال کې چې راګیر شي قسم دی بیا به ځان بچ نه کي بیا به خپل نسل او خپل نوجوان بچ نه کي لہذا دا فتنه وپېژنئ دا په انټرنیټ لګیا ده خپل ویب سایټ دي دا په یوټیوب لګیا ده چینل دي دا په ټیک ټاک لګیا ده دا په فیسبوک لګیا ده زما درخواست دی چې دا فتنه وپېژنئ دا د مرزا مسرور د قادیانانو مشر چې کوم د نبی علیه السلام نه پس مرزا غلام احمد قادیانی ته پیغمبر وای دا کلمه وای دا ظالم وای زرو جم نیسم دا ظالم وای زمونځم کوم د په مجلس کې د قال رسول الله د ناره تکبیر چغیم خيږي د قران آیاتونه وای خدا دې ملعون او زنديق کافر خطرناک ترین کافر زما په جامه کې په ما باندې څه کوي حمله کوي نو په دې وجه دا څه دی دا خطرناک دی د نزان خبر کوي ټولي دنیا مسلمانانو ته دا پیغام ورسوي وصلی الله علی النبی الامین